او پاته یو د لوی اختر لمونځ دی. لمونځ خو زموږ ته د خیره سره نه مې د جنازې لمونځ د کېږي نه مې د اختر لمونځ د کېږي. هسې بس ورته ولاړ د جنازې په لمانځه کې مې لاسونه پورته کښته کوو، د اختر په لمانځه کې هېڅ پته نه راته لګېږي. اسانه تورې به در وښیم. دی ووایه چې د لوی اختر 2 رکعته لمونځ په دا مولوي صاحب دا زما تورې خو دې په یاد دي دا خالي په زړه کې راوګرځه په خوله یو شی مه وایه خالي الله اکبر سبحانك اللهم وویل سول چې وویل سو تام وویل مولوي صاحب هم وویل 3 واره تکبیرونه الله اکبر لاسونه یې لک بیا الله اکبر لاسونه یې لک بیا پر 3یم تکبیر اول تکبیر خو تیر سو دا 3 تکبیرونه نور ورسره دي پر دا 3یم تکبیر چې څلرم هم بلل کېږي لاسونه پر نامه ونیسه قرات امام وایي 2 رکعات چې وسو 2یم رکعت بیا موږ قرات ووایو د رکوع څخه مخکې بیا امام 3 واره وایي الله اکبر لاسونه غوږو لويسي لاسونه لک بیا الله اکبر الله اکبر 3 تکبیرونه ویل سلو 4م تکبیر بیا چې امام چیرې رکوع لره بس رکوع وسوله خبره خلاص وسوله. اوس که یو سړی داسې په داسې حال کې رالی چې مطلب هلته امام تکبیرونه ویلی دي امام تکبیرونه ویلی دي تیر سوي دي ته خپل وایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر پروا هېڅ مشکل نشته پکې دا هېڅ مشکل نه لري. تر ټولو مهمه خبره دا لمونځ کول دي صحیح سلو دا 3 سره د 6 تکبیرو سره د 6 تکبیر دا زواید بلل کیږي په یو رکعت کې دي په بل رکعت کې دي. بیا که چیرې ته داسې رالی مطلب په رکوع کې ته ورسره یو ځای سوی دی په رکوع کې امام په رکوع کې وترالی اول رکعت الله اکبر دی ووایه سبحان ربي العظیم پر ځای 3 وایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر خبر اخلاص یا دا غره کوم په 2یم رکعت کې رالی هم وایه پروا نه لري په رکوع کې وایه یا که په سجده کې ورسره په سجده کې ورسره هېڅ مشکل نشته. دا هغه بعد بیا چې ویل کېږي بیا خطبه ویل کېږي. الله پاک دې زموږ ته اختر بختور کړي الله پاک دې قبول کړي الله پاک دې د اختر خندای و هر کور ته نصیب کړي. د چا کورو له غمونه راغلي دي الله پاک دې دا غمونه په خوشحالۍ ور بدل کړي. د چا مسافر نه دی راغلی هغه دې الله په خیر راولي. د چا د پربار دی هغه دې الله جوړ روح خوشحاله لري. الله پاک دې غمونه لري الله دې مشکلات لري الله دې خپل رضا را نصیب کړي. د محمد رسول الله مبارک طریقه را نصیب کړي. الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تور مشته ویل اوریدل مطلب چې څه وکړو عمل کول توفیق را نصیب کړي. څه مې واورېدل او څه مې وویل د عمل کول توفیق دې راکړي. موږ غریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته دي الله پاک پر دې تورو مرګ را نصیب کړي چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله.